نیکی خلی احترامات می قبول کړي. عزتمندو د سوشل میډیا او د ټیک ټاک مشهور خواجه سره ګلچاخت نن په دوبۍ کې خطرناک اکسیډنټ کړی دی چې د هغې کبله په اکسیډنټ کې ډیر په بد حال باندې وفات شوی دی. د بعضی نیوز مطابق چې هغوی وایي د ګلچاخت په اکسیډنټ کې سر لګېدلی دی او په دماغو باندې وینه راغلې ده. د هغې وجې نه د زندګۍ نه لاس وینځلی دی او په حق باندې رسېدلی ده. راځئ عزتمندو، ګلچاخت په رښتیا باندې په اکسیډنټ کې وفات شوی دی او که هسې افوا خوره شوې ده. دا ټول حقیقت په دې ویډیو کې تاسو موږ سره وګورئ چې پوره حقیقت نه ښکاره شي. خو تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل مخه سبسکرایب کړئ، خوا کې وستا ګنټۍ نشان وهئ چې هر یواني معلوماتي ویډیو د اسانه انتها سره راویږي. دوستانو، تاسو به هر یو کس ګلچاخت پیژنئ چې دا مشهور خواجه سرا دی. دا مخکې اجلاو یعنی خواجه سراو بیا د دین لارې تراله د دین لارې اختیار کړله. ډیرو خلکو به قدر عزت احترام کولو. د هغې نه بعد واپس دا غلط کارونو او خواجه سرتوب ته رووتلو او بد کارونه شروع کړل. اوس بیا ټیک ټاک ته او سوشل میډیا ته روتی دی، ځای په ځای ډانسونه کوي، په زول خبرې کوي، لګیا دی او د کیمرې مخې ته راځي، کله څه ووایي او کله بل څه وایي. پرون چا شوله دوبۍ ته غوښتی و چې دوبۍ کې پروګرام لا روانو، ګاډي کې ناسو چې د ګلچاخت دی کم ګاډی و هغه یې ټریلې ته وښلی دی او ګلچاخت پکې ډیر په بد حال باندې وفات شوې ده. دوستانو، مونږ ډیرو کسانو سره رابطې هم وکړلې او ډیر نیوز هم سرچ کړل. هغوی دا وایي چې ګلچاخت وفات شوې نه ده، البته اکسیډنټ یې کړی دی چې هغې کې ډیره زیاته زخمی شوې ده او اسپتال کې ډیر په بد حال باندې وفات شوې ده. بعضې نیوز والا دا پیک نیوز خوروي چې ګلچاخت اکسیډنټ کړی دی او ډیر په بد حال باندې اکسیډنټ کې وفات شوې ده. دوستانو، دا خبره دروغ دی، دا پیک نیوز دی، دینه اجتناب وکړئ. د هر یو حقیقي خبرو او د کرنټ نیوز لپاره زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته به هر یو نوي معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. والسلام.